سورة ابتداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. د دې سورت نوم سورت الزاریات ده او د دې په ابتدایي آیات شي زاریات لفظ روغله ده. دغه سورت مکی سورت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوه سورت ده. د دې وجې نه دا مکی ده او د مکی په ایغ دور شي نازل شوه ده چې دا تقریبا د پیغمبر علیه السلام ابتدایي دور شي سیمیونزینای دور و ابتدایي دور دا انتهایی سخت نو یا په دې وخت باندې د مسلمانانو د پورا مشکلات او تکلیفینه ډیر سخت نه دا صرف دا و چې د خلی تکلیفینه وی چې مسلمانانو ته ملاویدل مسلمانانو پر وټو کې کېدل استهزاء کېدل صحابه کرام چې کله د روانوي به ودی اشاره کول او اذا مر بهم يتغامزون چې کله وتل به یو بل ته اشاره کول دا هغه دی جنت کې درونو د جنت ولا نو دا چې کوم غریب صحابه کرام وی په دې پر دی استهزاء کوله ټوکی وی کوله مذاق وی کو په مسلمانې پر او د اسلام په شاعر پر نو دا هغه دور ده او د صورت آیاتینا په دیشه شپت دی 60 او رکو په دیشه 3 دی 3 رکو دی و 60 آیاتینا دی والفاظ و کلمات په دیشه 360 دی او حروف په دیشه 1287 دی او په ترتیب د مصحف سره د دې صورت نمبر 51 نمبر دا او په ترتیب د نزول سره دغه 67 نمبر دا یعنی د سورت احقاف نه بعد نازل شوه سورت دا قران مجید شی یو سورت مصحفی دا چې قران مجید شی کیم اول سورت تکیم دوام کیم درام دیتا ترتیب مصحفی وی چې قران مجید په ترتیب سره کیم سورتین دی اول او دوام او درام یو په ترتیب د نزول سره دی چې کلر نازل شوی دی لکه زنا سورتین داسې دی چې نازل شوی اخر شي دی او رغلی اول دی په قران مجید شي او زنا داسې دی چې رغلی بالکل اول شي دی او یغه چې کیم دی اخری شي ذکر شوی اخری شي دی د قران مجید په ترتیب سره نو په دې الله رب العالمین په دې صورت شه دا د هوی قسمینه ابتدا شه بیانای بیا الله رب العالمین د هغه قومه تذکرہ کوي چې کیم قومینه د انبیاء کرام مخالفت کړه دا و هغه بند الله رب العالمین کی مازبین نازل کړی وي خصوصا په دیش د قوم لوط تذکرہ دو
و د حضرت هود علیه السلام قوم عاد تذکرہ دو و حضرت موسی علیه السلام تذکرہ دو. الله تعالی فرمی والذاریات ذروا قسم دای په هغه هوی ګونی باندې ذروان چې دی د ګردی چې گوین کی دي فالحاملات وکران او قسم د په هغه هوی وکران چې دا د بوج چې گوین کی دي یعنی بوج مقصد دا چې دا وریزي چې گای وریزي شی په وی درنولوي نو دا بوج چې گای فالجاریات یسرن او قسم د په هغه هوی ګونی باندې چې هغه چلیږي یسرن په نرمي سره یعنی دا سه نرمه هوی چلیږي فالمقسمات امرن و قسم می د په هغه هویګونی باندې چې هغه تقسیم کوین کې د امر دی امر مقصد دا چې الله رب العالمین کیم زوی ته د بروم رسول وګړي نو د هوی په ذریعہ سره الله رب العالمین د اوریز رسي نو د الله رب العالمین په دې باندې قسم خوري په دې هویګونی باندې یعنی په انسان د سنشي کول چې دای په هوی باندې قسم خوري انسان د الله نه ما سوا په بل تر باندې قسم دا نشي خوړلا زګه چې قسم مقصد دی چې په یو شی باندې ته الله تعالی گوا کوي نو الله تعالی گوا کوي چې زکه چې الله رب العالمین ته د انسان د حالت پته و د الله رب العالمین نه ما سوا بل څه د سنشته چې د انسان په ټوله حالت باندې دی حاضر وي دی گواي نو د دې وجنه د الله نه ما سوا بل تر باندې قسم د انسان د پر نه دسای والله رب العالمین په دې شی باندې قسم خوري انما توعدون لصادق جواب قسم دغه د الله تعالی قسمین او غړل خو دغه نه بعد خبره څه شایدو انما توعدون یقینا چې کیمه وعده کول شي د توسه سره لصادق در رښتینی دي یعنی چا سره د جنت وعده دي چا سره د جهنم وعده دي نو د دروغجنین دي د رښتینی دي جزاء او سزا د یقیني دي و ان الدين لواقع و یقینا ورځ د قیامت لواقع دا واقع کی دین کې د یقیني دو والسماء قسم د پک اسمون باندې ذات الحب کې چې د چشتان د لیارې ده حبک لیارې تاوی او حبک جلیدار تاوی یعنی د اسمون جلیدار ده انکم یقینا تاسو چې واست لفی قول تاسو واست په خبرې شی مختلف واست یعنی چې د کیمه خبره تاسو کوي دا مختلف خبره کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په باره شوی دی مختلف ویل کله چا وی چې مجنون ده چا وی چې ساحر ده چا وی چې دروغزان ده مختلف قسمه خبره کله دی په یو خبره باندې اتفاق نو یوفق عنه من اوفق یوفق عنه دوکا کول شي اړول شي من هغه سیک اوفق چې هغه اړول شوی دی یعنی اړې دین کې دی واړول شي نو دا خلق د الله رب العالمین د خبرنا د الله رب العالمین د پیغمبرونو نه اړول شي اړېږي قتل الحراسون تباد شي هغه کسون چې دی اندازې لګوین کې دی ګمون کوین کې دی اٹکل کوین کې دی الذين هم في غمرة ساهون دا کسون دي چې دی په غفلت کې پروت دي يسالون دی پښتنه کوي ان ایان یوم الدین چې ورځ د قیامت وکلاوي یوم اغورز هم علی النار چې دی وی په جهنم باندې یفتنون ګرمول وی شي په جهنم بر باندې وی دی تپل شي تبل شي او په دا باندې ګرمول شي ذوق الله تعالی فرمی چې تویل وی شي دیتا اوسا کې فتنتکم د خپل شرارت او د خپل فتنه نه غسزو اوسا کې هذا الذي دا غشید کنتم به تستعجلون چې کیم شي پر توسی بیډا کوله ټول کومه انبیاء کرام تخپل پیغمبرونو ته چې هغه وعده می سره کوي کله ورسیا عذاب به کله وی عذاب الله تعالی ته فرمی چې ادا غدا نو الله رب العالمین است جنتیوں نے تذکرہ گئی ان المتقین یقینا کسون چې متقین د الله نه ډار دین کی فی جنات د په جنت شي ګوره جنت ته د داخلول ذریعہ څه شایدو د تقوا د تقوی په ذریعہ انسان جنت ته داخليږي او د جهنم نه بچ کیږي د تقوا هغه شاید چې انسان د هر قسم برائی نه منې کوي وعيون او د پچینه شوی یعنی خجیب اخذین ما آتاهم ربهم ودی وخلی هغه شای چې ورکوي دی ته ربهم خپل رب دی تصویر کوي نو هغه نعمتینه وی دی وخلی د الله رب العالمین انهم یقینا دی چې کانو وی دی قبل ذلك پدینه مخ یعنی په دنیا ش محسنین شګړې کوین کی نیکی کوین کی احسان کوین کی قانو د متقین صفاتین الله تعالی باندې چې متقین سیکتی چې دی احسان کوي نیکی کوي او د نیکی مختلف صورتونه دي نیکی دا غو چې انسان د بل انسان سره شګړه کوي نیکی دا غو چې سیک د قران مجید تلاوت کوي دا نیکی د چې سیک ذکر واسکار کوي دا نیکی د چې سیک منځینه کوي نوافل کوي د دین چې سمره چاري دي د نیکی چې سمره چاري د ټوله په دې شرسي
کانو قلیلا من اللیل دا وی چې دی کم وی من اللیل د شپې ما یهجعون آرام کوین کی شپې وی دی آرام انتهایی کم کو یعنی شپې وی عبادت زیات کو وبالاسحار او په وخت ستر وختي بنده هم یستغفرون دی د الله نه بخشش غوښته معافی وی غوښتله الله رب العالمین ته وی جړل وفي اموالهم او په مولد دی شه حق د حق ثابتو للسائل دی ایک چا دی پر چې سیک سول کوین کا یو نیم خلدسی چاغه سول کوي تو نه د الله په نوم سغوړي نو سول کوین کې تصویر کوي په د بند الله تعالی روزي کوي والمحروم واغه خل چاغه غریبون دی ایغه تصویر کوي ایغه بند الله رب العالمین روزي کوي و د الله رب العالمین فرمایي چې دغه متقین خلک په مولشه د سول کوین کې دی پر او د غریب خلک دی پر حق ثابت وی حق ور کوي دی وفي الارض او په دې مزکه ش آیات نشانی دی للموقنین د پر د یقین کوین کې سچ یقین کوي نو په دې وی په دې مزکه ش په یو شی باندې سوچ کوي نو دا د یقین کوین کې د پر دا کافی دی چې دا قدرت دا نظام سیک چلای دا الله تعالی چلای د شپارسی په دې کا سوچ وکړه چې دا شپه کا نو دا ټول عمر ورځ و نو چارو واسطای شل بیا شپه د سیک والی د الله رو والی په دې ورځ باندې سوچ وکړه بیا په دې د کیم نظام لګیا دا الله رب العالمین د طرف نه ادم یې رسترګادو دا شپږمای دا ستری دی دا ټول د الله رب العالمین په حکم باندې چلیږي وفي انفسکم او د توسه په خپل زونه او په نفسه باندې سوچو چې په دې شکیمه سمره نشانی دي په دې وسترګي باندې سوچو کا په دې غوږ باندې سوچو کا په دې خله باندې سوچو کا د وجود په یو شی باندې او تاسو پنیرا شینه په د لوز باندې سوچو کا از د لوز ته خالي دغه سی خو او یو طرف ته بل طرف ته نتل نه ایسی چې چیرې بیا بدريمي چیرې ګډاوي ګډېږي دا الله رب العالمین د انسان د وجود چې کیم پیدا کړا ده نو میشو تاسو په دې شی باندې سوچ نه کای چې دا چارو کړی دي او دا ویلې رو کړی دي او دا ذات پیژنګلې په چار دو نه دا اصل شدغه دی پورا دي افلا تبصرون آیاتو سے کسی نه وفي السماء رزقكم وفي السماء پاسمون شي رزقكم رزق دی تو سه دا ما توعدون و چې کیم وعده دی تو سره کول شي یعنی مقصد دا چې دا رزق چې کیم دا د اسمان دی طرف نه ده اسمان نه مقصد څه چې الله تعالی رزق تنظیم کوي میرو تو سوي چې نه مشو په مزکه شلا کې سیک مزکه شه مزدیره کوي سیک په دکانې شه مزدیره کوي نه دا دان دي دا ور کوین کا سیک ته د الله رب العالمین ده فورب السماء والارض نو قسم می د پرب د اسمانه او الارض په مزکه باندې انه لحق چې دا حق دی دا ټول خبره چې د کیمه د رزق په باره شو وسله د سرانګ سمره حق دی مثل ما انکم تنتقون په مثل د ایګ چې د کیمه ژغه دو تو سې کوي لکه سرانګ د تو سې د ژغه دو یقیني دو دغه رنګ د رزق واده د الله رب العالمین د طرف نه پاسمون شو دغه یقیني دی امين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار یا الله گناہینا میں معاف کے تقصیرات میں معاف کے حضر جمع سے مشکلات یا اللہ ټول مشکلات حل کے یا الله امت مسلمات خیر پیش بیمارون د اهل اسلام سم رضی الله تعالی ته شفا کامل عاجل نصیب کړي مردگان د اهل اسلام سم رضی الله مغفرت نصیب کړي وصلی